السلام علیکم. پرون د جمعې په ورځ په 23 اکتوبر باندې د پښتونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدي صاحب چارسدې ته په یو سرکاري یا رسمي دوره باندې لاړو. هغلته په رزړو کې هغې چې دی نو یو جلسې ته تقریر وکړ. د دغې جلسې په حواله باندې چې کومه خبرونه را روان دي نو یو دا دی چې په هغې کې ډېره زیاته تنظیمي بدنظمي وه او څومره د پی ټی آی مخلص او زاړه پخواني کارکنان چې دي نو هغې ډېر زیاته خفګان اظهار کړی دی او مختلف میډیا سره د سوشل میډیا پلیټ فارم سره هغې خپل نقطه نظر ورکړی دی. هغې دا ویل چې قرباني موږ کوو، سیاست موږ کوو، د عمران خان په محبت کې ګاډې مو خپل وي، پیسې مو خپلې، خرچې خپلې، ډب کوتک تاړه تحصیل هر څه ته ولاړ وو. او چې داسې یو موقع راشي نو څومره چې منتخب نمایندګان وو د هغې خپل زامن او ورورونه او خوریان او خپلې چمچې چې دي او یا خپل خلک سټیج ته وخېږول او نږدې راوستو. دغه شانتې یو حق تلفي وشوه چې زړو ورکرانو ته یا د دویمې درېیمې درجې لیډرشپ ته په پی ټي آی کې دا موقع هم نه ورکړل کېږي چې په یو جلسه کې هغې ته عزت ورکړی شي او دا په لومړي ځل نه ده، دا مسلسل کېږي په چارسده کې مو په نورو ځایونو کې. اوس زه نیمه خبر اته قامه اپریدي زه ډېر زیات ښه پېژنم او زه د اپریدو ډېر لوی عاشق یم. زما د اپریدو د جینز د ډي ان اے او د تاریخ او د مړانې او د هغې د کلتور د هغې د جرګې د هغې د حجرې د هغې د پښتونولۍ د هغې د بېلو بېلو دودونو دستورونه چې دي، که تیږه ده، که لوښی دی، که بدرګه ده، که جرګه ده، که مرکه ده، که جلب دی، که ادب له د اپریدو خدمات دی، که ریاست له خدمات دی، که پوج لی دی. یو ډېر مړنی او عزتمند قام او قابل فخر قام، هغه که د سپورټس ته لاړ شي او که هغه سیاست ته لاړ شي. هم د دغې قوم نماینده سهیل اپریدي ځوان هلک چې هغه منتخب شوی دی او هغه نه د خلکو امیدونه دي او تمه ده او محبت دی. هغه سره د پارټۍ د خپل پارټۍ خو دی خو د عامو خلکو بیا دا ده چې کله د هغه انتخاب کېده نو د هغه په انتخاب کې په ډېر حواله باندې اپوزیشن چې دی نو یو ښه کردار ادا کړی دی. البته د اپوزیشن مجموعي کردار قابل شرم دی، خو زه به خاص کر راشم عوامي نیشن پارټۍ ته. د هغه د وزیر اعلی د انتخاب په لړ کې د پی ټي آی وفد چې دی نو هغه هغې این پي سره هم ملاقات شو. این پي هغې ته یقین دهاني ورکړې وه چې دا ستاسو یو آئیني او جمهوري حق دی او موږ په دې کې ستاسو مرستیال یو. وزیر اعلی صاحب چې لاړه بغیر د څه وجې نه یو ډېر عجیبه حرکت هغه وکړه، داسې امپلس یو شان دی چې کوم روغ خلک نه کوي. یو خو هغه دا وي چې دا د غیرتمندو خلکو ځمکه ده، د غیرو خلکو، او دوی دلته نه د یو پارټۍ صفایه کړې ده. نو زه دلته راغلی یم او دا غیر خلک دي. ضرورت د دې څه خبرې دی، تېر انتخاباتو کې موږ کتلي دي چې او په بشپړه توګه باندې چې دی نو د پی ټي آی ممبران چې دی د چارسدې نه منتخب کېږي. اوس دغه انتخاب لکه تاسو څوک یې، ستاسو سیاسي سوچ څه دی، ستاسو ویژن څه دی، نظریه هم څه ده، پارټي تنظیم هم څه دی، په عوام کې ستاسو جرړې څومره وي، ستاسو د مقبولیت وجه څومره ده. خو چې کله ریاست وغوښته چې په روایتي پاټو غزار وکړي او داسې یو کس راولي چې د هغې د ترخ په جیب کې نو دغه باني صاحب چې 20 کاله لګیا او څه نه کېدل نو د هغه نه محاکمه جوړ کړو چې کله د اسټبلیشمنټ هغه سره مسلې رالې نو دغه ده چې ته وزیر اعلی مې نو ملاقات نشي کولی که هغې کورټ پکې اډر هم وکړي. نو بهرحال بیا هم د دغې خبرې وینا ضرور نه و، خو که دغه عمره په نري چاړ باندې ته سیاسي خلکو سره کوزېږې نو وروره ستا سیاسي او ستا د پارټۍ هېڅ سیاسي پوزیشن او حیثیت نشته. دا ته چې څه پتا کې هغه هوا ډکه کړې شوې وه، هغه یو کوپړی وې او که نن دی که سبا دی نو ډز به وکړو، ډزونه دې ډېر کړي دي. زه په دغه ځای خو زه ټیک ده بیا دې وي چې په اردو ژبه کې خبره کوم ځکه چې چاله پیغام رسوم، چاله چې ته پیغام رسوې نو هغې ته ستا پیغام په هره ژبه کې رسي، بلکې ته پیغام مه رسوه، پیغامونه به د هغې راځي او ته به په عمل کوې. ګینې دا ښځه او دا میدان وبې ګورو دغه د اختر پټ میړه نه دی. ودې که پښتون سړی په چارځای کې د په اردو کې تقریر وکړه بلې بلې بیا ته راولګېدې او هغه د عمران خان په نقش قدم لاړې او ته احمد ولي خان ته د چارسدې په خاوره میلو وې.
د باچا خان کړ وسی دی، د ولی خان وسی دی، د اسفندیار خان زوی دی. ایمل خان په خپل یو شخصیت دی، پښتون دی، ځوان دی، زلمی دی، د پاکستان د ټولو د زړې پارټۍ مشر دی، قائد دی، رهنما دی. یا د خدای زورور په کار خدا دی چې د یو پښتون را بشول به ستا اپریدواله ته راشو. تیره که کلمه چې ستا اپریدواله تاله د دغې خبرې ستا قامیزه تاله د دغې خبرې اجازه درکوي چې تا په 400 کې دغه شانتې خبره کړې وه، دا فیصله ته وکړه. ستا تعلیم تاله دا اجازه درکوي، دا فیصله ته وکړه. ستا موجوده چوکۍ وزیر اعلی دا تاله اجازه درکوي، زیب درکوي، د دې خبرې دا فیصله ته وکړه. پښتو، اسلام، قانون، ستا عهده، ستا قام، ستا ذمواري، تا ته د خلکو سترګې. ستا ذمواري خو دا جوړېږي چې قام سره را یو ځای کې خلکو کې مینه محبت سیوا کې، شیریني سیوا کې، په قام کې خپلې مټې مضبوطې کې او د هر هغه ناولې عمل مخنیوي وکړي چې د کمې نه یو خانه جنګي یا فساد جوړېږي. ښه تاسو خوشحالول ایمل ولی خان ته چې تا میلو و په 400 کې تا د ان پی او د ایمل خان بېعزتي وکړه، تا میسج چاله ورکړو؟ کومې پورې د پوج تعلق دی یا د اسټابلیشمنټ دی یا د وفاقي، نو د ایمل خان نه هغې هغه شانتې دوست دی نه دشمن دی، او د هغې یو متوازن خپل یو سیاسي موقف دی، او هغه د ریاست ټیک ته ټیک وي او غلط ته غلط وي. البته تاریخي طور که د دهشتګردو د طالبانو ټارګټ کم سیاسي ګوند او نو هغه عوامي نیشنل پارټي د ان پی ده، او په زرګها شهادتونه یې ورکړي دي. نن هم د ترخګرو د طالبانو دشمن چې ده پارټي هغه ان پی ده. نن هم د ان پی سره تړلي قایدین او کارکنان وژلي کېږي. نو آیا تا طالبانو ته دا پیغام ورکو چې زم ستاسو ملګری یم، ستاسو دشمن زما دشمن دی؟ که ته پرې ډز کوې نو زما پرې د بېعزتۍ وس کېږي، زه به یې هغه کوم. که ته ډز له راځې نو زه به درله محفوظ لاره در کوم. ځکه چې تا دغلته دا ویلي چې ډرون نه منم، ملیټري اپریشن نه منم، ډرون نه منې، ملیټري اپریشن نه منې، بیا په بله سا کې وایي چې سیکیورټي د مرکز او د وفاق او د ریاست ذمواري ده، نو ته د کم مرضدار وي؟ بیا به ته دلته څه کوې؟ ښه حل د هغې ستې دی، دومره د سیاست نه نابلده یې، دومره د هغې نه بېخبره یې چې وزیر اعلی اله وزیر اعلی وي چې هغه سره کابینټ وي، او اله فیصلې کېږي چې کله کابینټ جوړ شي. د کابینټ په جوړولو کې ستا اختیار نشته، ریاست چې دی نو تا ملاقات ته نه پرېږدي، عدالت د اجازې باوجود. عمران خان ولې تنهایۍ ته لاړ؟ نن د عمران خان ولې بدر روز؟ ته ګوره دا ملک د پښتو دی. عمران خان سیاست کو د چا ورسره اختلاف و؟ عمران خان چې کله لاړو مولانا صاحب ته به ډیزل وی، دا محمود خان اچکزی صادر پورې به خاندل، ایمل خان ته میلو ویل شروع کړ، بلاول پورې ټوکې شروع کړې. یعنی هر سیاسي جماعت او د هغې مشر هغې وکنځل، یو نفاق نفرت پیدا شو. دی چې کله په اقتدار کې راغی نو د عمران خان اقتدار چې دی نو هغه یقینا چې یو سیول مارشل لا وه. نن که تاسو ګیله کوئ ستاسو قوانین او حالات د دغې نه بدتر وو. د دې ټولو سیاسي ګوندونو ملا یې ولګوله دیوال ته، او چې وروستو تله نور ورته ځای نو یا به یې په خپو پرېوته یا به یې د بری نه نیوه. نو ټولو یې مخالفت وکړ، لرې هم شو، پی ډي ایم هم راغی، څه چې دي نو هغه ستاسو هغه حیثیت او هغه عزت او هغه مقام ستاسو مخې ته دی. د هغې باوجود هم د دې ځای زاړه سیاسي او نظریاتي جماعتونه اوس هم د پی ټي آی په ختمولو کې لاس نه لري. د پی ټي آی د ختمېدو خواهشمند نه دي، د عمران خان د ختمېدو خواهشمند نه دي. اوس هم هغې تاسو ته د سیاست یو فیر مقدر کړي. زوروره په کار خدا ده چې ته مولانا فضل الرحمن صاحب ته هم لاړ شې، جماعت اسلامي ته هم لاړ شې، این پي ته هم لاړ شې، آفتاب احمد خان شیرپو ته هم لاړ شې، څومره چې سیاسي جماعتونه دي ټولو ته لاړ شي، کښېنې خبرې ورسره وکړې، اصولي طور، آئیني طور، جمهوري طور په ځینې خبرو یې خپل همنوا کې ملګري کې چې مټې مضبوطې شي. پیپلز پارټۍ سره ستانې کېږي مزه، مسلم لیگ سره ستانې کېږي مزه،
یا په مرکز کې چې کوم په اقتدار کې شریک دي دا وخت مرکزی حکومت کې هغې سره د نه کېږي مزه. خو دا خلک خو ستا مټې دي، ستا طاقت دی، نو چې ستاسو علمیت دا وي، ستاسو شرافت دا وي، ستاسو اخلاقیات دا وي، ستاسو سیاسي اپروچ دا وي، نو یاره وره ته به دا صوبه سوچلی، ته به مال امن سره راکړې، ترقي به سره راکړې، خوشحالي به سره راکړې. ته به د پښتنو په مابین کې پښتون یې اپرېدې تروپړه اپرېدې، ته خو د روغو جرګو د مرکو سړی یې، ته خو به دا خفه قام په کار چې یو ځای کې، نو ته لګیا یې، نو لکه ته زوروره بیا یې مل خان ستا نه په عمر کې مشر دی، بیا دا تا کړي څه دي، دا ته کوې څه؟ آیا ستا د چوکیدګار په دغه تقریرونو او د اردو په نیمچه انقلابي مات ګوډ شعرونو باندې ګوره سهیل خان، موږ د خوشحالي غواړو، عزت یې غواړو، کامیابي دې غواړو، ځکه ستا کامیابي د دې خاورو د دې د ولس کامیابي ده. موږ به نیکه مشوره درته هر وخت ورکوو، سرزنش به دې هم کوو، ستاینه به دې هم کوو، په غلطۍ به دې ټوکو، درته به لاره هم ښایو. څه چې دې کړي دي غلطه دې کړې ده، آینده داسې ونه کړي. او که تا کې سیاسي سړیتوب وي او پښتونولي وي، نو دا څه چې دې کړي دي په کار ده چې د دې معذرت هم وکړي. اجازه غواړم، تعالی پامان.